اچھا واده په باره کې به یو څه خبرې وکړو چې څه زده کړې مطلب څه طریقې اوس پښتنو په ودو کې نارملي سمې نه دي پښتنو یا د هر چا او څرنګه کول پکار دي. اوس اوله خبره دا ده چې باید چې واده ته ځې کارډ وګوره په تسلي باندې ټایم څو ده. ټایم اکثره خلکو ورکړي 8 سے 10. اوس د تیاري سټارټوي په تګ کې 8:30 9 بجاو کې چې هلته ورځي 10 بجې ته هر سړی 10 بجې ته ورسېږي هغه میزبان ته مسلې بعد کې جوړې کړي چې میلمانه لا نه دي پوره لا نه دي پوره. په دې کې خلک په وختي تګ شرمېږي. وختي تګ شرمېدو خبره نه ده، لیټ تګ شرمېدو خبره. حالانکه خلک دا لیټ تګ نه شرمېږي، په وختي تګ شرمېږي. الټه سلسله ده دلته. نو باید چې سړی په ټایم ورسي. دویمه خبره ده ډېر خلک تا لیدلي واده ته روان دي بس چا ټلیفون وکړ راځه فلاني واده ته ځو په څرنګه کپړو په څرنګه ډرس کې ورغی هغه سړي د واده یوه ورځ د په پوره عمر کې هغه پوره انتظامات کړي دي نو د هغه دپاره یو بلکل اهمیت والا ورځ ده. ته په هغه کې بلکل په غیر ذمه دار او طریقه ورسې بس هر رنګه کالي د اغوستي ورسې دا طریقه ټیک نه ده. باید چې سم بهترینه کپړې واغوندې. اوس بهترینه کپړې څه ته ویلی سې دا هم یو ډېر تفصیل بحث ده لیکن ډېر په اساني ووایې تور صدرۍ سپین کالي تور ګوټونه دا واغونده ورسه بس دا بهترینه کپړې دي. بله مسله چې ده خوراک طریقه ده. خوراک طریقې کې څنګه لکه اول مثال په طریقه یې پاسوي یو خواته که یو شی کم د لازمي نه دی خامخا یې ته وخوري. که یو شی درته معلومیږي چې هلته مخ 4 کسان نور دي دا 2000 واچوه بل ته نور رسیږي نو یا یو راواچوه یا مه در اچوم څه دونه غټه مسله نه ده. خلک طریقه عام چیز د اول وارد 2-3 راواچوه مخ سړي ته که رسیږي که نه رسیږي دا په ټیبل باندې د خوراک سمه طریقه نه ده. بل دا ده چې له ځان سره کله څوک ځي کله کله واده کې د واده والا ټیشو میشو یا ارینجمنټس یا نه یا لیږي یا څه مسله وي نو باید ستا 2-3 ټیشو په ځان سره په جیب کې اچولي که چیرې هلته نه وو نو لاس په صفا کې څوک یې ټیبل په کپړه صفا کوي څوک یې له بل یو سره لاس میلاوي لاسونه ور غوړ کړي دا ډېر نامناسبه طریقه ده. باید هر سړی دونه هوښیار دونه سوچ کړی چې وځې واده ته ځې له ځان سره 2-3 ټیشو په جیب کې واچوه دا بهتره طریقه ده. بل خوراک وخورې یو پلیټ لږ ولړه هغه هلته کېده یو پلیټ ولړه هلته دونه خوراک راچوي چې یو پلیټ کې وخورې او ټول وخورې او یو پلیټ استعمال کړې ټول خوراک دپاره او پلیټ صفا پروت داسې ته خوراک ختم کړې بل سړی راځي درته وګوري ستا په ټیبل باندې 20 پلیټونه ټول خیرن پراته دي دا ستا د صفایي نه خوښولو یو نشاني دی ستا صفا نه یې باید ستا په یو پلیټ کې خوړلي او ټول شیان د صفا په ټیبل پراته دي. خوراک بعد ولاړ سي خلک ټیبل دی پروت لکه د حیوانانو دا طریقه سمه نه ده. باید خوراک بعد هم ټیبل دا ووایي چې دا سړی سلیقې والا و. بل خو تګ کې دا ده چې که څوک نارملي سته واده ته ورځې ته یې راغوښتی نو چا ته راغوښتی دا به یو لیست جوړ کړی بیا به دا ځینې ستلي دا به یې ور اچولي مطلب ته خو نو اهمیت والا سړی بللی ضروري سړی یې بللی ځای کې را بللی نو ته یې راغوښتی ته بیا له ځان سره بهتره خبره دا ده چې ته له ځان سره یو تحفه یو شی کوچنۍ تحفه وروړه ته هم ځئ دی ده ته اهمیت ورکړه چې یاره ستا راغوښتل ستا رابلنې زده زما دپاره اهمیت لري. بل ډېره طریقه بیا ډېر خلک دا کوي غلط طریقه چې واده ډوډۍ موډۍ وخوړه بس دغه یې پر لاین وځي لکه لنګر ډوډۍ چې ویې روان سو دا خو غلط طریقه ده. سمه طریقه دا ده چې ډوډۍ دې وخوړه چې وځې چې چا راغوښتی له هغه سره شکریه یې ادا کړه او مبارکباد هم ورکړه د واده چا خپل واده دی چا د زوی واده دی چا د ورور واده ده مبارکباد ورکړه. تر دې هم بهتره بله طریقه دا ده چې کور ته راغلي یو میسج بیا ور وکړه که میسج کوئ چې میسج ور وکړه ډېر خلک میسج نشي کولی هغه دې بیا وټساپ باندې وایس میسج ور وکړي ستا ډېره مهرباني ستا زه واده ته راوغوښتم. نو دا د واده دا څو خبرې سوې دغه رنګه نورې خبرې هم راتلی چې دا ټولو خبرو باید سړی خیال وساتي.